بسم الله الرحمن الرحيم. آل عمران رکوع نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله وهر کله چې واغست الله پاک میثاق النبیین په خواعد د نبیانو لما آتیتکم چې کوم سیز درکړی دی ما تاسو ته من کتاب د کتاب نه و حکمت او د حکمت ثم جاءکم بیا راشي تاسو ته رسول مصدق لما معکم یو رسول چې تصدیق کوونکی د هغه تعلیم چې تاسو سره دی لتؤمنن به نو تاسو به خامخا ایمان راوړئ په هغې ولتنصرنه او خامخا به تاسو امداد کوئ د هغه قال وویل الله پاک اقررتم آیا تاسو اقرار وکړو واخذتم او واغست تاسو علی ذلکم په دې باندې اسری مضبوطه وعده زما قالو وویل هغوی اقررنا مونږ اقرار وکړو قال وویل الله فاشهدوا پس ګواهان اوسئ وانا معکم من الشاهدین او زه ستاسو سره یم د ګواهانو نه فمن تولى پس څوک چې واپس شو بعد ذلک رسره دی وعدې نه فاولئک هم الفاسقون پس دغه خلک چې هم دي فاسقان دي افغیر دین الله آیا سوا د الله د دین نه یبغون دی غواړي بل دین وله اسلم او حال دا دی چې الله ته غاړه ایښې د من هغه چا فی السماوات والارض په اسمانونو په ځمکه کې دي طوعا و کرهن په خوښه او په زور و الیه یرجعون او الله طرف ته ټولو واپس ورتلل دي قل اوای نبی صلی الله علیه وسلم آمنا بالله ایمان راوړی دی مونږ په الله باندې وما انزل علینا په هغه څه چې نازل شوي دي په مونږ باندې وما انزل او په هغه څه چې نازل شوي دي علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام باندې و اسحاق او په اسحاق علیه السلام باندې و یعقوب او په یعقوب علیه السلام باندې والاسباط او په اولاد د یعقوب علیه السلام باندې وما اوتیا او په هغه چې ورکړی شوی دی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته والنبیون او نور پیغمبرانو ته من ربهم د دوی د رب د طرف نه لا نفرق مونږ فرق نه کوو بین احد منهم په منځ د یو پیغمبر کې هم د دوی نه ونحن له مسلمون مونږ خاص د الله حکم منونکي یو ومن یبتغي غیر الاسلام او هغه څوک چې غواړي سوا د اسلام نه دینا بل دین فلن يقبل منه پس هرگز به قبول نشي د هغوی نه وهو في الآخرة من الخاسرين فلن يقبل منه پس هرگز به قبول نشي د هغه نه وهو في الآخرة من الخاسرين او وي به هغه په آخرت کې د نقصان مندونکو نه د تاوانیانو نه کیف یهدی الله سرنګ به اوخی الله لاره وبخی الله لاره قوما هغه قوم ته کفرو چې کفر وکړو بعد ایمانهم رسته د ایمان راوړلو نه وشهدوا او حالانکه گواهی کړي د دوی ان الرسول چې بشکه دا رسول حق دی وجاءهم البينات او راغلي دي دوی ته روښانه نخي والله لا يهدي القوم الظالمين والله هدایت نه کوي قوم ظالم ته اولئک جزاؤهم دغه خلق دی چې د دوی بدله ده ان علیهم چې بشک په دوی باندې لعنت الله لعنت دی د الله والملائکه او د فرشتو والناس اجمعین او د خلقو ټولو خالدین فیها همیشه به په دې کې لا یخفف عنهم العذاب نه بس پکړي شي د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی له مهلت ورکړل کېږي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه یې ویستله من بعد ذلك وروسته د کفر نه واصلحوا او اصلاح یې وکړله د خپل عمل فان الله غفور رحیم پس بېشکه الله بخونکی مهربانه دی ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر وکړو بعد ایمانهم وروسته د ایمان راوړلو د دوی نه ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شو لاړل په کفر کې لن تقبل توبتهم هرگز نه قبلیږي توبه د دوی و اولئک هم الضالون او دغه خلک چې هم دي گمراهان دي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر وکړو و ماتو مړه شول وهم کفارون او دی په حالت د کفر کې فلن يقبل پس هرگز به قبول نکړلی شي من احدهم د دوی یو کس نه هم ملء الارض ډک ځمکه ذهبا د سرو زرو ولو افتدی به اگر که په فدیه کې ورکړي دغه ټول زر اولئک لهم دغه خلق دی چې دوی د پاره عذاب علیم عذاب دردناک دی وما لهم من ناصرین او نه به د دوی سره هیڅوک مدد کوونکي
اوس الله رب العالمین په دې رکوع کې د هغه وعدې ذکر کړی دی چې کوم الله رب العالمین د پیغمبرانو نه اغوستې را یو وعده خو الله رب العالمین د ټول بني آدم د ارواحو نه اغوستې ده زمونږ ټولو عالمي ارواح چې دی ټول زمونږ الله رب العالمین رانه اغوستې ده په عالمي ارواح کې چې روحونو اقرار کړی چې او الله د زمونږ رب یو شریک په نه جوړو دغه وجه چې بنده د شرک سم کوي نو یو کرک او یو خفګان غونته کې پړه کې راځي ځکه چې روح خو مسلمان الله پیدا کوي که نه هغه خو اقرار کړی دی نو دغه شان بیا الله رب العالمین د هغې نه پس د ټولو انبیاو نه وعده واغسته دلته د هغې وعدې ذکر دی چې کله تاسو یې او بل پیغمبر راغی نو تاسو په هغه ایمان راوړئ او د هغه مدد به کوئ لکه پرله پسې به نور پیغمبران راتلل که نه نو الله رب العالمین د دې بېشمار انبیا چې وو هغه داسې وو چې هغه په یوې زمانې کې راغلي وو لکه ابراهیم علیه السلام شو دغه شانتې لوط علیه السلام شو دغه شانتې پرله پسې وو لکه که نه دغه شان هارون علیه السلام عیسی علیه السلام یحیی علیه السلام دا ټول چې وو په یو بل پسې پرله پسې وو خو نو دوی ټول چې دی د الله تعالی د دین کار دوی کوو خو یو پیغمبر د بل پیغمبر لکه رد نه کوو چې نه هغه پیغمبر دا یا نه بلکې چې کم پیغمبر به موجود او بل به راغی نو هغې زوړ پیغمبر به چې کوم به مخکې راغلی هغه به د دې نوي پیغمبر تصدیق کوو نو په یهودیانو هم په دې لحاظ سره دا ذمهداري وه چې په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي نو الټه چې دی نو یهودیان چې وو نو د عیسی علیه السلام نه لکه منکر شو نو الله رب العالمین دلته د نبی صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین دلیل هم دلته واضح شو لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مخکینو د ټولو پیغمبرانو دا لوز اغوستی شوی و او په راتلونکي ټولو کتابونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم بشارت ورکړلی شوی و چې د الله رسول اخري پیغمبر دی او هغه به راځي او دوی ټولو ته دا پته وه بیا الله رب العالمین فرمایي فمن تولا بعد ذلک چې د دې اقرار نه پس بیا هم څوک مخ واړی نو دغه خلک څوک دي دا فاسقان دي دا د الله نافرمانه خلک دي دا نافرمانه مخلوق دی د الله پاک بیا الله فرمایي چې الله د دین نه سیوا دا خلک نور بل څه غواړي نو الله له خو هر څه چې دي په ځمکې اسمانونو کې چې څه دي د الله تعالی مطیع دي که د څه چا خوښ یو که د چا نه خوښ مرګ وله راځي که د چا خوښ یو که د چا نه خوښ بیماري وله راځي لکه دا خو چارو ناچار یو ما تعالی چې اختیار راکړی دی نو هم نو په څه خبرو کې راکړی دی که نه مکمل اختیار خو زموږ سره نشته تکویني احکامي او تشریعي احکامي نو د الله رب العالمین چې کوم تکویني احکام دي نو په هغې کې زما ستا اختیار نه رسي دا سترګه ده چې موږ یې غړوجو لیدل کوي چې کله الله وغواړي سترګې د نظر د نه بوځي نو که ته غواړې او که نه غواړې بیا پکې نظر نه راځي دغه شانتي داسې احکام دي چې هغه لکه منځ او روژه او زکات او دا چې دي دا تشریعي احکام دي الله پاک مقرر کړي دي نو په دغه کې بیا موږ ته اختیار دی خو نیغه لارې راته ښوولې ده نو د دې خبرې الله رب العالمین دلته ذکر کوي چې هر څه د الله مطیع فرمان دي او دغه شان ووایه چې مونږ ایمان راوړی په الله په څه چې نازل شوي دي زموږ نه مخکې په مونږ په دې ایمان دی چې ټولو پیغمبرانو ته چې څه راغلي د الله طرف نه زموږ په ایمان دی عمل پکې ځکه نه کوو چې الله رب العالمین اخري شریعت نازل کو د قیامت پورې حکم دا دی چې عمل به په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که اوس موسی علیه السلام راغی دنیا ته نو هغه به خپل تورات نه یادوي بلکې هغه به په قرآن باندې عمل کوي او دغه شانتې به عیسی علیه السلام راشي هغه به هم په قرآن باندې عمل کوي د قرآن مطابق به هغه اسلامي حکومت چلی اسلامي نظام به عیسی علیه السلام راولي هغې دپاره به باقاعده جهاد کوي دجال به وجني په پوره دنیا کې به د اسلامي نظام د راوستلو دپاره هغه کوشش کوي او الله رب العالمین به ورله غلبه ورکوي اوس الله رب العالمین د توبې د قبلولو شرایط بیانوي که نه لکه یهودیانو خو موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو بیا د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو نو د دوی د ایمان هېڅ پیدا ونه کړه ټیک شوه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو په کفر کې نور اضافه وکړله نو داسې توبې نه دي قبول بل دا چې یو بنده دی هغه ایمان راوړو او د هغې نه پس بیا د ایمان نه پس مرتد شو او په اسلام دشمنۍ کې تیز لاړو که نه لکه په اسلام دشمنۍ کې ورننوتو د اسلام خلاف په دشمنۍ کې برخه واخیسته نو داسې بندیانو هیڅ صورت نه راګرځي لکه دا دی په کفر کې او که مړ شو نو د دې به جهنمي هو که چا توبه ویستله او د ځان اصلاح وکړه لکه خپل غلط عمل یې پرېښودو وبینو حق یې ښکاره کو لکه دا خبره ښکاره کړه چې یو زه په غلطه وم اوس دا خبره زه ایمان طرف ته رالمه دغه خلکو الله رب العالمین توبه قبلوي
او الله رب العالمین دغه خلق چې دی هغه د الله بیا بخونکې مهربانه دی. خامخا ګناه د هر چا نه شوي نو الله به ورته واړه واړه ګناهونه چې صحیح دی توبه وباسي نو الله به ورته ګناهونه معاف کړي. بیا الله رب العالمین فرمایي وای دا کم خلک چې په کفر کې او په کفر په حالت کې مړه شي نو که د ډکه ځمکه د سرو زرو دوله ورکړلی شي د قیامت په ورځ به دی وایي چې یا الله د سره زرم واله د هر څه واله خو چې جهنم نه بچ شم که نه. خو دا نن په دنیا کې په پیسو پسې مړ کېږي او د دنیا په دغه پسې مړ کېږي نو ته پته نشته دی. نو په کار دی دا خبره بنده ذهن خپل مطمئن کړي چې آخرت شته دی موږ به د هغې جواب الله له به د خپل ټولو اعمالو جواب ورکو. لهذا ما ته که هر څونه څه میلاویږي چې د حلال یي جایز یي او د الله تعالی په دین باندې عمل کوونکي شو. پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د ټولو نه کم عذاب والا دوزخي ته وفرمایي چې ستا سره چې دنیا په دنیا کې چې څه دي چې دونه دله زه درکړم نو ته به هغه په فدیه کې ورکړې. دی به وایي چې او یا الله پاکه په دنیا کې چې څه هم زما سره هغه ټول زه په فدیه کې ورکوم خو چې د دې دغه نه عذاب نه بچ شمه. نو الله پاک ورته وفرمایل چې کله ته په انسان لکه په دنیا کې وې په هغه وخت کې خو ما ستا نه د دې نه اسانه مطالبه کړې وه چې په توحید قایم شه د یو الله حکم منه نو زه به ته جهنم ته نه داخلومه خو ته په شرک باندې مضبوط ولاړ وې. حقیقت دا دی که نه الله خو موږ ته په ښایسته اسان دغه کې د قرآن دعوت د اسلام دعوت الله رب العالمین د پیغمبرانو په ذریعه د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه را رسېدلی دی بیا د اصحابو په ذریعه را رسېدلی دی الحمدلله محدثینو په ذریعه باندې او په هغې باندې مونږ ایمان نه راوړو یقین پې نه کوو که نه په توحید باندې نه قایمېږو مختلف شرکونه او بدعاتو کې مبتلا یو نو که نه لږ کوټې مونږ د خپل خواهشات کنټرول کړي انشاءالله نو ګرانه نه ده چې الله رب العالمین ما او تا د جهنم نه بچ کړي. الله دې مونږ ټول د جهنم نه هم بچ کړي. الله دې په دنیا کې د خپل قهر او د غضب نه بچ کړي او الله دې زمونږ نه چې د حیثیت قوم کوي بدی شوي دي او کېږي الله دې د دې مونږ ټولو ته هدایت وکړي چې الله رضا شي او دا اجتماعي وبا زمونږ د دې وطن او د دې پوره دنیا نه ختمه کړي. الله رب العالمین زمونږ د ټولو نه راضي او خوشحاله شي. صدق الله العظیم.